علماء به قدرې مکوئ دی پړوکوالي ډېر تکلیفونه تیر کړي دي دا کچ ماشوم چې په مدرسه کې د پاتې کېږي تاسو ته پته شته دی د خپلې جامې په خپله باندې انځي تاسو ته پته شته دی د ډوډۍ په وخت کې پچۍ غاړې ته ورواچي او بالټې په لاس کې راواخلي او دی په یو دروازه کې ودرېږي وظیفه راوړی خدای مو بخا خپلو بچو باندې لږ دا ورځ لږ تاسو تصور وکئ چې زما بچی به زما د سترګو نه به پناه وي او غایب به او د ډوډۍ وخت به راشي ما سره به په زړه کې دا فکر نه چې زما بچي به ډوډۍ خوړلي که به یې نه خوړلي او بیا چې څوک په دروازه کې اورټي چې ورک شه چړیا موږ لا ډوډۍ نه ده پخ کړې دا ماشوم بچی دی را روان شي د دغې کور نه دا ماشوم دی په دې ماشوموالي باندې ډېر تکلیفونه تیروي دی کو ژمی وي کو ګرمي وي کو هر حالت وي د استاد د خپل زندگی وقف کړی وي ډیره خواري ورسره کوي یو حافظ چې تیاریږي رونو په ډیره خواري تیاریږي زه تاسو له چیلنج در کوم تاسو یو سپاره چاته یاد کړئ بیا تاسو د هغې د سختۍ او د تکلیف نه به خبر شئ چې 10 سپارې کم استاد خپل شاګرد ته یادې کړي څومره خواري به ورسره کړي دی علماو ډېرې خوارۍ کړي دي اوس هم ډېر د تکلیف د کرب د زندګۍ نه تیریږي ناکرده ګناهونو کې تاسو لګیا یې په لارو په کوڅو کې ګندګیان راخلی او د علماو په جامو باندې ورغورځوئ ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا علماو پس پروپاګاندا علماو پس درو علماو پس مختلف قسم الزام تراشي او بهتان تراشي کوم سړی چې د علماو سره د ژوند نفرت کوي ولیکئ دا خبره د دې فقیر او ملنګ او درویش د ده په اوو پښتونو نسلونو کې به الله عالم او حافظ نه پیدا کوي ولیکئ دا د ځان سره او چې کوم سړی د علماو سره محبت کوي مینه ورسره کوي الله رب العالمین به د ده په کور کې عالمان حافظان پیدا کوي علم به الله ستا کور ته دننه راولي د خلق په زړونو کې چې تاسو د علم نه د علماو نه نفرت ور واچوئ یرونو د دې امت به څه حال وي دا علما د دې معاشرې نه لرې کا د حلال او د حرام تمیز به ختمیږي یاد ساتئ د جایز او د ناجایز تمیز به ختمیږي یاد ساتئ